بسم الله الرحمن الرحیم. زما قدرمنو اوریدونکو، مونږ د منځ مسایل شروع کړو. تیر ویډیو کې ما واجبات صحیحه دا مې بیان کړی وه. ورپسې چې کوم واجبات پاتې دي انشاءالله دې ویډیو کې سرته رسو. دوه چې کوم دي دوه واجبات دا د تشهد متعلق دي، قیدې متعلق. لومړني په هغې کې د دریو د څلور رکعاتو مونځ کې په دویم رکعت نه بعد د تشهد مقدار کېناستل، او دویم نمبر په دواړو قیدو کې تشهد لوستل. دویم نمبر په هغې کې تعدیل ارکان او ترتیب ارکان. تعدیل ارکان دې ته وایي یعنی هر رکن په اطمینان او په آرام سره ادا کول، یعنی رکوع او سجدې دا په اطمینان سره ادا کول. تیره ویډیو کې ما ویلو عرض مې کړی چې یاره اکثریت ملګري داسې چې لا د رکوع نه پوره رانیغ شوي ني، او بعضې خو پکې داسې چې بس د رکوع نه سیده په سیده لړ شي دغه ته سجدې ته. بعضې ملګري داسې چې هغوی د سجدې یو سجدې نه لا سر اوچت کړي ني، دویم له بیا واپس تلي. نو د دغې خیال ساتل، په اطمینان او په آرام سره ادا کول. دویم نمبر په هغې کې چې کوم دی هغه ترتیب مقررول، یعنی رکعتونه او ارکان دا په ترتیب سره ادا کول. یعنی یو سړی داسې وکړي چې یاره دا په مونځ کې د ټولو نه اهم څیز چې کوم دی دا سجده ده که نه، او دوی وایي چې یاره اول به دا سجدې وکړم او بیا به دا ورپسې نور مونځ وکړم. نو دا چې کوم دی دا صحیح نه دی. دا مونځ دا عبادت چې کوم دی ټیک نه دی. هر څیز یو رولز وي، یو ترتیب وي، په هغې سره کولي. نو دغه شانتې چې کوم دی په مونځ کې ترتیب چې کوم دی قایمول دا واجب دی. لومړنی رکعت څنګه دی، دویم څنګه دی، دریم څنګه دی، دغه شانتې ترتیب سره کول. اول رکوع کول، بیا سجدې کول، بیا دغه شانتې اطمینان سره او په ترتیب سره. یو ورسره واجب چې کوم دی دا د امام متعلق دی. امام چې کله امامتي کوي نو دی به د سحر مونځ کې، د ماښام مونځ کې، د ماسخوتن مونځ کې، د رمضان المبارک په وترو کې او په تراویح کې په اوچت اواز سره په دې سره به قرات کی، او د دواړو اخترونو په مونځ کې. او درې چې کوم دی دا انفرادي دی. یو سړی انفرادي وایي یو سړی ځان له مونځ کوي که نه، یوازې لګیا وي. نو دې چې کوم دی دا انفرادي کس سره چې کوم دی درې واجبات دا متعلق دي. یو کم سړی چې انفرادي مونځ کوي ځان له لګیا وي، نو دی به په وترو کې دا دعای قنوت دپاره چې کوم دی تکبیر وایي او دعای قنوت به وایي. دویم نمبر دا دواړو اخترونو منځونو کې چې کوم دی شپږ زائد تکبیرات ویل. او دریم نمبر دا د لفظ سلام سره د مونځ نه وتل دی. انفرادي دپاره، انفرادي کس دپاره په لفظ سلام سره د مونځ نه وتل دی. زما عزتمندو، الله رب العزت دی د مونځ مسایل یادول او په هغې باندې عمل کول الله رب العزت ما او تاسو ته آسان کړي. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.